علماء لیکلي دي چې کم انسان بد نظره کې مبتلا دی، شیطان د ده نه پر امید وي چې دا زما سم شکار دی، دا ما نه نشي بچ کېدی. او دا بد نظري داسې څیز دی چې انسان پې مړېږي هم نه. داسې هم نه ده چې انسان زه اوس په بد نظري وکړم بس بیا به یو میاشت دپاره نه کومه، چې لږ وګورې چاته نامحرم ده نو زړه به راته وي چې بیا ورته وګوره، زړه به راته وي چې بیا ورته وګوره. انسان کې حرص پیدا کوي د ګناه. دا خصوصي طور سره نوجوانان طبقې ته وایم، نن سبا به کې مونږ ټول مبتلا یو. ښه مونږ سره چې کم دا ټچ موبایلونه دي که نه، چې په کور کې هم ناست نو مونږ په دې عذاب کې اخته یو. یو تم نه دی پاتې، کو ماشوم دی او کو بوډا دی او کو نوجوان دی، نارینه دی زنانه دی، په دې عذاب کې مبتلا دي. ټیک ته ضرورت دی، نو ضرورت خو په قدر ضرورت استعمالول پکار. مونږ دومره وخت ورکړی دی موبایل لا چې مور او پلار رانه پاتې دي. د مور او پلار د خدمت موقع مونږ ته نه میلاویږي، خپلې ښځې له ټایم ورکول مونږ ته نه میلاویږي، خپل بچي له وخت ورکول مونږ ته نه میلاویږي. حد درجې په دې څیزونو کې دومره ورننوتي یو چې هغه اصل حقوق رانه پاتې شوي دي. د دې وجه نه امام غزالي رحمه الله فرمایي کو چرته زلیخې د یوسف علیه السلام مخ ته نه وکتلې نو هېڅکله به یې ورته د زنا دعوت نه وي ورکړی. اول نظر چې کله په یوسف علیه السلام پرېوتو بس عاشقه شوه، او داسې عاشقه شوه چې هېڅ ورته نه ښکارېده، هر طرف ته یوسف علیه السلام ښکارېده. نو خپل خاوند بادشاه دی د وخت، عزیز مصر، هر طرف ته هم توجه نشته، او نه خپل تخت د بادشاه ښځه وه هغې ته هم توجه نشته. اولنی نظر داسې یي که نه چې دا د انسان په دې زړه کې د تیر په شان ورننوځي نو بیا ترې نه روځي. انسان چې هلاکت ته نه رسول نه راځي. نو نیت وکړو چې انشاءالله العزیز کو بالفرض مونږ سوشل میډیا استعمالو نو حتی الوسه کوشش وکړو چې بد نظري رانه شي، موبایل غلط استعمال نه کړو. ورنه که ما ته مشران نه ویني نو هغه رب ذوالجلال هم ویني. قرآن کریم کې آیات ته آخري خبره ته کومه، الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه، د قیامت په ورځ به یو